بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. الحمد لله الذي من علينا بجزيل النعم، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. 75 نمبر آیت ہے سورة الفرقان. دیار صفات بیان شو دا اللہ والو کم چه دا اللہ جل جلالہ خصوصی بندگان دی چه دا ہو دا صفاتی دا کارو نکی او چې دا کارونه کوي نو هغوی ته نن انعام ملاویږي، د هغوی بدله څه ده؟ د الله په در کې. اولئک دغه کسان دا عباد الرحمن چې دي، اولئک دغه کسان یجزون الغرفة په بدله کې به دوی له ورکړی شي بالاخانې بما صبروا په سبب د صبر د دوی په دین باندې، ویلقون او استقبال به وکړی شي د دوی فیها په دې جنت کې تحیة وسلاما په خیر او د سلام سره. چې د دې صفاتو مالکان او هغوی ته به الله جل جلاله دا انعامات ورکړي. اولنی انعام خدا د غرفه به ورته میلاو شي، غرفه بالاخانې. اوچت ځای کې کمرې چې د هغې نه څلور واړه طرف ته هر څه ښکاري، داسې بالکونې، داسې کوټۍ، داسې بنګلې چې د هغه اوچت ځای باندې څلور واړه طرف ته هر څه ښکاري او په خپله د هغې جوړښت د هغې ښکلوالی نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي غرفات او غرفه دا هغه بالاخانې دي چې د الله جل جلاله داسې جوړې کړي دي چې د دې د دندې نه بهر ښکاري او د بهر نه دنده ښکاري. بیا فرمایي چې دا الله جل جلاله خپل خصوصي بندګانو له جوړې کړي دي، عام جنت کې هر چا ته به دا نه ملایي، دا چې کوم د الله خاص بندګان دي هغو ته به دا کمرې ملایي. بیا فرمایل نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې هغه خاص بندګانو صفات تاسو ته ښیم، دا د حدیث کې دي که نه، دا کوم چې ذکر شو قرآن کې دي که نه. او نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا هغه خاص بندګانو صفات، اولنی صفت په هغو کې دا د کومو کسانو نه چې الله پاک تعالی خانې ورکوي، اولنی صفت په هغوی کې دا دی چې د هغو اخلاق ښکلي. الله دې زموږ نصیب کړي. الله اکبر. د ښکلي اخلاقو پته کله لګي؟ کور کې لګي، کور کې وړو ته لګي. د ښکلي اخلاقو پته ستا هله لګي چې کله ماتحت ستا په چا باندې لاس رسي او هغه غلطي وکړي، ستا د اخلاقو پته هله لګي. تا ته ځان نه کمزوری ښکارېږي او هغه یوه غلطي وکړي، کمزوري وکړي، ستا د ښکلي اخلاقو پته به هله لګي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې خبرو کې نرم
نرمې خبرې کوي، ښایسته خبرې کوي، پستې خبرې کوي. ژبه نه چې جانګړې ورسره که نه نه یې دغسې نرمه نرمه. الله دې زموږ نصیب کړي. بعضې وخت کې موږ ته زموږ د بد اخلاقۍ د جواز دپاره دین مخې ته راشي. پوهېږئ تاسو خپل دین د هغې دپاره دلیل جوړو چې ما دا کار به نه کوم، دا بد اخلاقي چې زه کوم دا د دین د وجې نه کوم. پوهېږئ تاسو حالانکې دین تا ته بد اخلاقي نه ښیي. مثال تاسو به درکړم، تاسو خیال ته فکر دی مثال داسې راکړم یو سړی وایي زه چې دروغ نه اورم چې بس بیا نه شم برداشت کولی. هلکه هر څوک یې که پلار مې تاسو اورېدلي دي که نه دي اورېدلي؟ یو دا وینم چې یو سړی دوکهباز دی که نه، بیا چې د مات شي پاره مې ختلې بیا نه شم برداشت کولی، بیا ته نه خورم مخامخ ورته وایم الله اکبر ستا دا پاره چېرته ځان ته ختله که نه ته معصوم یې د ګناه نه پاک یې، ته هېڅ ګناه نه کوې، تا چېرته د زندګۍ کې د قرآن او د سنت خلاف نه دی کړی، په بل کې دومره ښه غلطي نه شي برداشت کولی. پوهېږئ که نه پوهېږئ؟ اوس زما پاره ختلې لکه دی چې اوس د جنت نه راکوشي تازه تازه اوبه ترې څاڅي او بل کې غلطي نه شم برداشت کولی. ځانه غلطي کا پوتلا دی او بل کې غلطي نه شم برداشت کولی. دغه خو ستا بد اخلاقي ده که نه؟ غلطي برداشت کول اخلاق دي. په خبره پوهېږئ؟ غلطي څه شی دی؟ برداشت کول اخلاق دي. که مثال په طور خوش اخلاقي دې ته وي چې هغه طرف نه تا ته ښایسته ماحول دی، بلکل ښایسته خبرې کېږي، هر څه ټیک ټاک دی، برابر دي، او ته ښکلې پستې نرمې نرمې خبرې کوې، نو که دا خوش اخلاقي نو دا د جنت کې دی دلته نشته. دې ته خوش اخلاقي نه وي. خوش اخلاقي دې ته وي چې تا ته مقابل د فطرت او د طبیعت خلاف کار راغی. ستا طبیعت نه مني داسې یو خبره وشوه، ستا طبیعت نه مني داسې یو کار وشو، تر دې پورې چې د ګناه یو کار وشو او ته څه چلو کې برداشت وکړې، صبر وکړې، اخلاق په ښکلي اخلاقو سره هغه ته څه ووایې. تاسو ته یو مثال راکړم، نبي کریم صلی الله علیه وسلم د دور د اسلام ابتدایي دور دی، څه ته به خاص پته نشته چې څه چل پکار دی څه چل نه پکار. باندچان دي د غرونو راکوز شوي باندچان هغوی به داسې ډوله ډوله کارونه کول که نه، داسې خبرې به هم کولې را خلاصې بزار به ترې پوتان. اوس هم ډېر هوښیار دي که نه، ما اورېدلي دي نو هغوی چونکې د ښار نه بهر پاتې شي نو هغه ته د ښار اخلاق او عادات او اطوار معلوم نه وي. نو هغه به چې راغله نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره به چې خبرې کولې نو ناشنا عجیبه خبرې کولې او مجلس کې به چې ناستو نو ټولو خلکو توجه به ځان ته راګرځولې، ځکه ټول هغو عادات ماحول مناسب نه و. یو ځل نبي کریم صلی الله علیه وسلم صحابو سره جومات کې ناست دی، خبرې کوي، بلې کې یو باندې چې راغی دغه جومات کې دغه صحن کې خوا ته میتیاز ورته کېناست او اوس ما ته کېناست، صحابو پسې منډې کړې، مکه مکه لر شه تاسو چې که داسې چل کوې که نه، جومات دی بس جومات کې ماته نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ضروه 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 لا تضرموه، پرېږدئ 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 خلاص شه دی خلاص شه دی. اخلاق دا دي که نه پوهېږئ؟ تاسو هغه خو واړه بل شروع کړي دي، اوس ورسره تاسو چل کوئ. پوهېږئ؟ د منځ کې پاته وایي چې ټول جومات ګنده کړي که نه، اوس یې ووهئ د هغې څه فایده شوه؟ که قار شی نو څه فایده شوه؟ کېدای شي د دې نه د هغه ته تکلیف هم جوړ شي، منځ کې به هغه باندې واړه بل بند کړي چې په قلاره پرېږدي چې دی فارغ شي. صحابه واپس شو، دا ګوره برداشت غواړي، سینه غواړي که نه که نه. الله اکبر چې کله هغه فارغ شو پاڅېد، نبي کریم صلی الله علیه وسلم راوغوښته
ادعو خسته اخلاق نبی ان هذه المساجد لا تصلح لهذه الاشياء. دا جماعتونه چې دي کنه دې کې خلک دا کار نه کوي. دا خو پاک دا الله دا جوړ کړي، الله پاک د عبادت لپاره جوړ شي دي. موږ په دې کې خلک عبادت کوي، تلاوت کوي، رکوع کوي، سجده کوي، او دا قسم کارونه خلک په جماعت کې نه کوي. نو اولنی کار نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې بالاخانه به چاته ملاویږي؟ ښکلي اخلاق آسان کار نه دی. ښایسته اخلاق څه شی دی؟ آسان کار نه دی. الله دې موږ نصیب کړي. مقام څومره دی؟ دې خو ګوره د ورځې روژه نیول آسان دي، د ورځې روژه نیول آسان دي، ټوله شپه عبادت کول آسان دي، ښکلي اخلاق ګران دي. دا مو ځان ته لایق ښکاره کړي چې څه شی دی؟ خو جي به کومه که نه د ښکلي اخلاق ته پته به په سختۍ کې لګي، ستا مخالف کار وشي، ستا د طبیعت ستا د مزاج خلاف یو خبر وشي، هغه به ستا د اخلاقو پته لګي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دا زه نه یم تاسو ته، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د چا اخلاق چې ښایسته چا نه الله پاک نرم گفتار ورکړي، خبرې ولې نرمې ورکړي، نرمې پستې خبرې. اخلاق د چا ښایسته د دې سړي روزانه ثواب د هغه چا نه زیات دی چې په چا ټوله ورځ روژه او ټوله شپه په عبادت کې لګیا وي. د ښایسته اخلاقو ثواب د دې نه زیات دی. د قیامت پر ورځ باندې چې اعمال تللی کېږي د ښایسته اخلاقو نه زیات وزني عمل پکې یو نشته. په ټولو کې دروند عمل چې دی هغه څه شی دی؟ ښکلي اخلاق. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا بالاخانې چا تیار کړي دي؟ ښکلي اخلاق. الله دوم صفت ذکر کړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دا بالاخانې چا لپاره تیار کړي دي؟ هغه چا لپاره تیار کړي دي چې هغه هر چا ته سلام کوي. څه کوي؟ هر چا ته سلام کوي. په سلام کې دا نه ګوري چې دا څوک دی اشنا دی او دا ناشنا دی، دا خپل دی دا پردی دی. سلام هر چا نه په سلام کې اول کېږي، هر چا ته السلام علیکم. تاسو سلام کوئ که نه کوئ؟ هلکه کور کې سلام کوي که نه کوي؟ ما ته یاد شوې کور کې چې کوم کسان سلام نه کوي هغه د لاس اوچت کړي. نه کوي نه کوي رښتیا وایه، خلاف زیاته به نه وایه. الله پاک تاسو ته توفیق راکړي. نو زه به څه ووایم؟ لږ کسان پاتې څو دانې دي، یو څو دانې دي. نن به پریکټس وکړو ډاکټر صاحب، نن به پریکټس وکړو. ساجد ستا د ملګري ښه انشاءالله. او دغه دوه مسلمانان دي چې الله دې دوی توفیق ورکړي. حاجي صاحب څه ویلی دي شو؟ نو انشاءالله ټول پوره شي دي. سړي په خپل کور والو باندې سلام څوک نه کوي، دا کمزورې خبره. موږ ته که څوک ووایي چې څه چلو شي څوک راپورې وخاندي، شل پېرې دې وخاندي، شل پېرې چې په سلام پورې باندې موږ پورې خلک خاندي، شل پېرې دې وخاندي. لکه څو ورځې به خاندي زما په سلام پورې. تا نه تپوس کوم زه سلام کور کې نه یم او نن نه ما سلام شروع کړو، څو ورځې به خاندي؟ هفته به خاندي، دوه هفتې خاندي. خو یو روز دغه خبره هغه ته ناشنا ښکاري، به بل چلو شي عادت به شي. یو پوره ګران دی، یو پوره د شیطان ملا ماته کوي. ووایه السلام علیکم، ورو ورو ګور ګور به نه کوو. ښه څنګه سلام به وایو؟ دا سلام د دې جواب به هم په تمه نه وي. زمانه دي اکثر محرم نه محرم یې غلی را کړي، په تېزه را کړي واړی وزګار د دې د جواب به نه وي په تمه. نه به څوک وي نو والا به سلام کوو. چا کتو ته هم ضرورت نه دي نشته، خو چوره کې ننوځي که نه سترګې پټې کوو. پوهېږئ؟ الله اکبر. نو ځان د دې نیکانو بندګانو نښه د دغه غرفه چې الله پاک چاله پیدا کړې وي هغه دویمه نښه دا ده چې هغوی هر چا باندې سلام په سلام کې ویل کېږي.
او سلام کې دا خبره ما تاسو ته کړې وه بیا موږ چې سلام کې عادي سلام زموږ خراب شي ښه سلام سره عادت شي نو هغه موږ روان عادت کړی څوک سلام علیکم څوک سلام علیکم څوک څنګه که نه نو چې څه لیکو ښایسته ښکلې السلام علیکم وعلیکم السلام طریقه ده څوک پکې دا نوی ډرایینګ کېږي وعلیکم السلام نوی ډیزاین پکې داسې نه دا په طریقه باندې وعلیکم السلام پوهېږئ السلام علیکم ور خبره دا چې ورسره ورحمت الله جی نور سره نشته صرف درې ټکي دي السلام علیکم حدیث شریف کې یو سړي السلام علیکم واکې دی جی یو سړي السلام علیکم د لس نیکۍ واخیستې یو سړي السلام علیکم ورحمت الله د شل نیکۍ واخیستې یو سړي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د دېرش نیکۍ واخیستې او په دې پسې بیا اپل نور څوک نشته نور څه خبره پسې بیا نشته چې دا به جوړې کړم مغفرت ویلې څه دا ورپسې نشته طریقه دا ده چې دا د سړي السلام علیکم ته د هغې جواب دا دی حيوا بأحسن منها أو ردوها وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها تدغه ځای کې د دې ذکر شو چې کله تاسو ته څوک وایي چې السلام علیکم نو ته د هغه نه ښکلی جواب ورکړه ښکلی جواب دا چې وعلیکم سلام ورحمة الله که څوک وایي السلام علیکم ورحمة الله نو ته د هغه نه ښکلی جواب ورکړه السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته اوس یو سړي وي السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته د هغه جواب صرف دقه دی وعلیکم سلام په دې خبره پوه شوې سنت طریقې دي چې یاد شي موږ ته وړو باندې هم سلام او په لویو هم سلام زنانو کې په محرماتو باندې سلام نه کوي نامحرم ډوډۍ دا څه ځایونه داسې دي چې په هغې کې سلام نه یې پکار دی نه د کور سلام خو به هر وخت کې وایي هغې کې به دا نه ګوري چې څوک څه ځای کوي څوک څه ځکه د هغې د چا سره تعلق نشته او خو وړه کې دی که نه او د هغې نه علاوه عام ماحول کې څوک ډوډۍ باندې ناست وي که ستا دا اراده چې ډوډۍ سره کېناستی نو سلام ووایه ووایه جي که نه نو سلام مه وایه دغه شان د قرآن تلاوت کوي یا ذکر کوي یا په مانځه ولاړ دی یا اودس ماتي ته ناست دی یا د ګناه یو کار کوي یاد ساتئ یو مجلس دی په هغې کې د ګناه یو کار کېږي لکه تاش کېږي یا بل څه داسې یو کار کوي چکه کېږي یا داسې بل یو داسې کار وي چې هغه د ګناه کاري ګناه لکه مثال په طور چاپ ته لاړ شي هلته د ګناه یو کار کېږي نو په دغه دوران کې چې څوک د دغه نه وزګار نه وي په دغه کې مصروف نو په دغه دوران کې د سلام کول هم د سلام بې عزتي ده د ګناه په ماحول ته تلل نشته سلام کول ضروري وي که نه اذا مروا باللغو مروا کراما هغه ځای ته تلل دې دپاره مناسب نه دي د ګناه ځای ته نو په هغې باندې سلام وغیره ویلو جایز نه البته بعض ځایونو کې داسې دي چې ته د خلکو توجه په دغه صورتونو کې ځان ته راوړئ لکه قرآن تلاوت کوي ذکر کوي او ته د دوی توجه ځان ته راوړئ پوهېږئ یا داسې ګناه یو کار کوي یا ډوډۍ کې ناست وي او ته د دوی توجه دغه کې داسې لازمي خبره ده چې هغه توجه خپل ځان طرف ته د دې باوجود راوړو نو بیا هم سلام ویلی شي خبره پوهېږئ لکه مثال په طور جومات کې خلک ټول په مانځه باندې ولاړ دي که نه څوک په مانځه باندې څوک ذکر کوي جومات ماحول داسې که نه څوک تلاوت کوي نو عام کس له داسې نه دي پکار په دې باندې نه ګمان پکار دی چې دا ټول په ذکر و اذکار کې دي په مانځه کې دي او څوک په تسبیحاتو کې دي څوک قرآن تلاوت کوي نو په دوی باندې سلام ویل نه دي پکار عام حالت کې په دې نیت باندې چې دا ټول مصروفه دي خو که چېرته مثال په طور امام راشي او خطبې ته ودرېږي یا خبرو کول وایي که فرض دا که هغه سلام ووایي نو دغه سلام اگر که دوی د منځونو په ذکرونو وغیره دي خو دغه وخت کې سلام پکار دي چې د دوی توجه څه چلو کړي د دغه نه کټ کړي د مانځه طرف ته خطبې طرف ته دې طرف ته راوړي رجل نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې کله اکثر خطبې له راته نو سلام به وي الله دغه مسایل دي کوم ځای کې مسلې هغه تپوس کوئ خو دویمه نښه یې دا ده چې سلام وایي په هر چا باندې سلام په هر چا باندې وایي درېیمه نښه یې دا ده چې په خلکو باندې ډوډۍ خوري په خلکو باندې ډوډۍ خوري شون دی شون لکه مېلمه ته ست کوي که نه ډوډۍ راپېږي داسې نه چې لاړ شي راسره دا د ست کوي ښه کلک ست کوي چې هغه لږ نرمېږي دی لږ سستېږي که نه بیا خو وګوره جي دا خبره زړه کې کېنوئ که دغه کس تا چې ورته ست کړلی او که نه دی کړی
که د ده رزق ستا په کور کې دی د خوري هلته او که د ده رزق ستا په کور کې دی که ته ځان بل کې خو دی نه خوري چې دا خبره زموږ یقین کېږي که نه نو دا موږ که چا ست کولی شو لکه ست مضبوط کړه هېڅ چل کې نه کېږي هغه تقدیر ته رسېږي که د ده رزق ستا په کور کې و که تا کمزوره ست وکړې دی تا سره رسېږي او ست دی ولکه ته ګورې هغه به راغلی او که رزق ستا په کور کې نه و که ته ځان په ست باندې مړ کړې که نه نو ستا په ست باندې هېڅ چل نه کېږي ولې کمزوره ست کوې چت ست مه کوه کلک ست وکړه نو درېیمه نښه دا چې ډوډۍ خورې په هر چا باندې او څلورمه نښه زموږ د سبق تپوس هم دی څلورمه نښه دا چې خلک ویده او دی د شپې تهجد لمونځ کوي دې باندې چا سبحان الله منوي دې منله لکه ښایسته ده نور ټول د ښه خوشحاله ده ډوډۍ د خوشحاله او سلام ته خوشحاله او هر څه ده تهجد خبره چې راغله چې د خیر کې تپوس کوم د چلو کوم نن سهار تهجد چا کړي الله سوچت کی یاره جنا الله به ثواب راکړي جزاکم الله احسن الجزاء جزاکم الله احسن الجزاء جزاکم الله دا بقایا کسان کوم چې لږ کسان پاتې دي خو دا کوم چې نه کړي دغه د دې خبرې خیال ساتي کوم چې سړی زما ملګری زما همزولی زما شان انسان تهجد له پاڅېدی شو د غلې باندې ګرېوال کې سوچ کې چې سهار مانځه باندې اندازه پوهېږه که نه دا ملامتي دله پوره ده که نه ده که د ملامتۍ لپاره دا باندې فرشتې راکوزي شي او ما ملامت کړي چې د خدای مسلمان هغه تهجد له پاڅېد ته مانځله فرض مونځ نه دی کړی نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دا بالاخانې چا لپاره تیار دي کوم چې تهجد لمونځ کوي الله اکبر دویمه خبره د صبر ده چې الله جل جلاله چې دا هر څه چې دوی ته میلاېږي د صبر په بدله کې یاد ساتئ چې کوم د ګناه نه سړی ځان ساتي هغې کې صبر دی ګناه نه ځان ساتلو کې څه شی دی صبر دی کومه نیکي سړی کوي هغې کې صبر دی برداشت دی بغیر د صبر نه نه د ګناه نه بچ کېدی شي بغیر د صبر نه نه نیکي کېدی شي اوس مثلا مانځه ځي تکلیف برداشت کړي که نه لکه څنګه هغه نفس باندې خو ګرانه ده که نه اوس کور نه پاڅېده او بس کور یخ دی وستنه کې پروت دی سهار مونږ ته ګران دی که نه داسې عام مونږ شیطان سړي ته ګران کړی جماعت ته تلو د بیا خصوصا ګران کړي اوس دغه کارونه دی کوي نو په نفس باندې ګرانه ده دی دا برداشت کوي نو د دې وجه نه هره نیکي په صبر کې داخل ده او هر ګناه نه بچ کېدل په صبر کې داخل دي الله پاک وایي بما صبروا دوی ته چې د هر څه میلاېږي دا د صبر په وجه چې دوی ته دین باندې صبر کړی دی څه سخته ورته مخې ته راغله هغه برداشت کړې ده په ځان باندې سخته وړې ده که هغه د ګناه نه د بچ کېدو سخته وه هغه یې وړله که هغه د نیکۍ د کولو سخته وه هغه یې وړله ځکه ورته جنت ته بالاخانې میلاو شي او دویم د دې اعزاز او اکرام دا دی چې فرشتې د دوی استقبال لپاره بهر ته وتي او هغه به ورته هغه کې په خیر راغلی السلام علیکم فرشتې به د دوی استقبال کوي څنګه چې د جنت عرف کې استقبال په وخت کې څه ویلی کېږي تحیتا د هر عرف دا نه یو سړی در سره استقبال کوي څوک خوشامدید وي څوک په خیر راغلی څوک ویلکم وي که نه څوک څه شی وي څه شی وي جنت هغه په خیر ووتم مرحبا وي اهلا وسهلا څه شی چې دی خو د جنت هغه کوم په خیر عرف چې دی هغه به ورته وي فرشتې به د دوی استقبال لپاره ولاړي چې دوی جنت ته راځي هغه به د دوی استقبال کوي الله دې زموږ نصیب کړي لکه دغه جنت پسې کړي دي که نه کړي دي لږه سخته اوسو ښه ډېره معمولي سخته مونږ ته پرته ده لږ باندې سخته برداشت کول هېڅ چم نشته په دین باندې چلېدو کې هېڅ کفر نشته ښه ښایسته زندګي تېرې ښه ډوډۍ خوري د تا نه زیاته خوري ما نه زیاته خوري ښه وده کېږي زما ستا نه زیات ښایسته وده کېږي ښه په معاشره کې د هغې عزت هم شته څه بې عزته نه دی او جنت ګټي ده نه لږ باندې تکلیف به برداشت کړو لږ خپل د زندګۍ روح بدل کړو الله جل جلاله انشاءالله ډېر مهربانه ذات دی موږ چاته محرومه نه کړي انشاءالله خالدین فی همیشه به په دې کې دا داسې نه چې ګرځه په دې بالاخانو کې بهتره وباسي که نه نه همیشه به په دې کې حسنت مستقرا ومقاما څه ښایسته دی دغه د اوسېدو او د ایسارېدو ځای ډېر ښکلی دی الله پاک څه ښایسته دی د حسنت څه ښکلی دی مې د اوسېدو لپاره دغه پیدا کړی دی لکه زموږ دا کورونه چې دي که نه څاڅي به نه ګورې ښه نه به یخ نه به ګرمي پکې ګرمۍ کې ګرمي و په یخنۍ کې یخي
دا माहौल बने खस्ता बेहतरीन मौसम में बेहतरीन मौसम अल्लाह आखिरने के बाद कुफार दपार सख्ता खबरा वईदा قلت وطوع ما يابأ بكم استاس پروان کی اللہ پاک لولا ربی زمارم لولا دعاؤکم کچرت تاسو اللہ تاواز نکوئے اے کفارو کتاسو اللہ تاواز نکوئے دا اللہ ہیت پروا نشتے کدا تمام دنیا کافر ہے دا اللہ پروا نشتے کتاسو دا اللہ نے علاوہ غیر عبادت کوئے نہ کوئے دا اللہ پتہ بدو من ہیت پروا نشتے فقد كذبتم يقينا تاسو دروجن کړي دي دا الله خبره دا الله پیغمبران دا الله دین ته تاسو دروغ ویلي دي فسوف يكون لزاما بس زرد چې شردان خده پتا سو ګوري دا عذاب چې دروجن کوم ده او دا الله نه علاوه د بل څه عبادت کولو عذاب چې د قیامت پر تاسو پورې خته الله دې موږ تاسو حفاظت وکړي اولئک اندر کسان یجزون الغرفة بدل مورکل شدیت بدل کے مورکل شدیت بالا خانی بما صبروا بسبب صبر بدی ويلقون فيها استقبال مورکل شدیت بنی جنت کی تحیت و سلاما بخیر او بسلام سرا خالدین فيها من شبه بدی جنت کی حسنت مستقر دیر قلع دیسان دوزینے ومقام دوسی دوزینے قلت وما يابأ بكم پروان کی پتا زمان دی ربی رب زمان لولا دعاؤکم کچت تاسو اللہ تاواز مکوئے کنیس تاسو بلنا اللہ لرا دا اللہ پروا نشتے فقد كذبتم يقينا تاسو دروجن کړي دي پیغمبران فسوف يكون لزاما بس دغه چې د عذاب بنخدي پتا سو ګوري اللهم صل على محمد وعلى وسلم ونظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وصلى الله على محمد وعلى وسلم